ما نه ګیله کوي مفتي صاحب اوس نه راوځي، زه راوځم. زما شرط دی، شرط دا دی چې د پنجاب حکومت هغوی چې د وړو سپلایي او د غنمو سپلایي په خیبر پښتونخوا بنده کړې ده، نو د هغې خلاف به احتجاج کوو. او احتجاج به داسې نه وي، حکومتي مشنري به راسره وي، دا وزیران صاحبان وي، دا ایم پی ایګان صاحبان وي، او دا زموږ دا وزیر اعلی صاحب وي د خیبر پښتونخوا. او د دې ځای نه به پنجاب ته باقاعده دا احتجاج ریکارډ کیږي، کو ته زما په عوامو باندې وړه بندې، نو زه د خپلې صوبې نه تا ته بجلی درکولو ته تیار نه یم. ټیک، دا زما د قام جنګ دی، دا زما د ولس جنګ دی. بنیادي وجه هغه دا ده چې د خیبر پښتونخوا فلور ملز ته هغه سپلایي د پنجاب نه چې کېدله هغه نه کېږي بنده. ټیک، دلته زموږ ګودامونه هغه د سټاک نه ډک پراته دي. میلونو والا دا وایي چې د صوبایي حکومت ته طرف نه پابندي ده، او موږ ته چې به څومره کوټه راکول کېدله، نو د هغې 4 حصه اوس موږ ته میلاویږي، او باقي دا 3 حصې دا یې زموږ نه نیسلې ده. نو چا نیسلې ده؟ صوبایي حکومت نیسلې ده. ټیک، اوس د صوبایي حکومت د پی ټي آی دی، نو کو د پنجاب حکومت د خیبر پښتونخوا عوامو له وړه نه ورکوي. ټیک، نو په کار دا ده کو په دې باندې زموږ د پی ټي آی وروڼه دومره چې کوم دی نو خفه وي، په کار دا ده چې خپل وزیر اعلی صاحب ته ووایي چې د دې خلاف د پنجاب حکومت خلاف اوس احتجاج پکار دی. ټیک، زموږ موقف هغه زوړ دی. زه خو وایم کو تیر حکومت ګراني راوستله، کو دا حکومت ګراني راولي، نو موږ میډل کلاس خلک یو، موږ غریبه طبقه یو، او د دې نه دا غریب خلق او دا ولس د دې نه ډېر زیات متاثره کیږي. ظالم وي کو خپل وي کو پردی وي.